أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. سورة الأنفال 15 نمبر آیت. په دې 15 نمبر آیات کې د اسلامي جنگونو اصول ذکر کیږي چې اسلامي جنگونو په کومه نقشه باندې کیږي، په کوم اصول باندې کیږي، او د دې سره سره یو شرعي حکم د جنگ بیانېږي. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسان تاسو ایمان راوړی دي، اذا لقيتم الذين هر کله چې تاسو مخامخ شئ د هغه کسانو سره کفرو چې کافران دي زحفن په جنگ کې، میدان جنگ چې کله تاسو هغه سره مخامخ شئ، فلا تولهم الادبار، تاسو باندې نه ګرځوي هغه ته شاګان نه ګرځول هغه ته د کنایه د تیښتنه چې تیښته به تاسو نه کوي. په دوه صورتونو کې دشمن ته شاره ګرځول او تیښته جایز ده، هغه حکم وروسته ذکر کیږي، بس 16 نمبر آیت کې ذکر کیږي. دغه دوه صورتونو علاوه د تیښتې په نیت باندې د دشمن د مقابلې د میدان نه تیښته کول او شاره ګرځول د ګناه کبیره ده او ناجایز دي. هغه کم دوه صورتونه چې کم جایز دي غدا دي. ومن یولهم، هغه سوچ راوګرځي دوی ته یوم اذن په دغه ورځ باندې، هغه سوچ راوګرځي دوی ته یوم اذن په دغه ورځ دوباره خپل شه الا متحرفا لقتال، مگر هغه څوک یعنی هغه چانه بغیر د هغه چانه متحرفا چې هغه چل کوونکی للقتال د جنگ لپاره، جنگ کې د چل کې دشمن سره حقیقت کې دشمن تختی نه بلکې په شا باندې زی او دشمن ته موقع ورکوي چې راوړاندې شي، ډاډه شي او غافل شي، د پټ ځای نه په حمله وکړي، نو دا صورت جایز ده. او متحیزا الی فئه، یا په وس د خپل ډاری سره، یعنی ځینې ملګرو سره مخکې تللی دشمن باندې حمله کوي، خو چې اندازې ولګول دشمن تعداد سیوا دي، چالاک دي، او د ملګری کم دي او خیارتیا زیرکتیا کمزوري ده، نو اندازې ولګول ته تم خرابي د بیرته په شا باندې راغی، د خپل ملګرو سره د ډیرو مجاهدینو سره پیوښ شو چې خراب نشم، او د ډیرو مجاهدینو په ملګرتیا کې په دشمن باندې بیا حمله وکړ، نو دا صورت پکې هم جایز دی. په دې صورت کې دا ورسته کېدل جایز دی. لدغه نه علاوه چې څومره دي فقط باء بغضب من الله، یقینا دا اختش په غضب د طرف د الله نه. دغه دوه صورتونو علاوه بغیر دغه نه چې چا دا کار وکړ اختش په غضب د الله تعالی کې، ومأواه جهنم، زي جهنم دی، او بئس المصير، او ډیر بس زید ورتلو دی. دا شرعي حکم شو او د اسلامي جنگونو یو قانون شو چې تیښته به نه کیږي. اوس دې ځکه کې د انفال په دې آیات کې په 15 نمبر آیات کې داسې بحث نشته چې یار تاسو څو کسان وي د څو کسانو نمبر تختی، داسې بحث پکې نشته. دا د بدر دا حکم د بدر د مجاهدینو لپاره و. بدر کې مسلمانان 313 او کافران 1000. مسلمانانو ته شرعي حکم دا و چې تاسو بر دغه 1000 کافرانو نه تیښته نه کوئ، او که چا تیښته وکړه نو هغه به د الله تعالی په قهر او غضب باندې اخته جهنم به ځي. وروسته دا حکم کې بیا تخفیف راغی، اسانی به کراله د انفال په 65 نمبر آیت کې براشي. البته کې بیا داسې مسله ده چې که تاسو کې شرک سره مجاهدین موجودي، صبر کوونکي مجاهدین چې په جنگ کې صبر کولی شي، دا شر مجاهدین په 200 مجاهدینو د 200 کافرانو نه مخ نه اړي، هغه به غلبه کوي. په دغه ترتیب سره یو مجاهد د 100 کافرانو برابر شو، یو مسلمان ته مجاهد ته 100 کافران مخ ته ولاړي، د یو ځوان به د 100 کافرانو نه مخ نه اړي. بیا په 66 کې د انفال په 66 کې دا حکم نور آسان شو. الته کې دسي دي چې کله تاسو نه سل صبر کوونکي مجاهدین موجودي نو دا به 200 باندې غلبه کوي، نو په دې ترتیب حواله سره یو مجاهد نو 2 کافرانو برابر شو، یعنی که 2 کافران مخ دراله یو مجاهد به مخ نه اړي. د خپل د چوند کافرانو سره مقابله کې چې د چوند نه سیوا کېدل بیا تیښته کولای شي، میدان پر خو دی شي. لکه اوس مخ د 3 کافران رااله مجاهد یو دی، نو شرعي حکم دا د جدات واپس کېدې چې تیښته کولی شي، او که 2 کسانو نه تیښته وکړي نو ګناه کبیره وکړي، ناجایز دي. به دغه 66 آیات حکم چې کوم دی د قیامت پورې ټول مسلمانانو لپاره دی.
چې کله په مقابله کې د دې مقابله ته د چوند کافران رالو د چوند کافران نو مخ نه اړي دا ګناه کبیره ده او ناجایز دي البته که د چوند نه کلم سیوا کېدل د میدان پر خو دې شي په دغه ټیم کې او دا حکم د بیا د قیامت پورې دی او د ائمه اربعه هم دغه مسلک دی نو په دې ځکه چې دا حکم عام ذکر شوی دی دا بدر واقعیا ده د اسلام ابتدایي احکام دي وروسته دې کې تخفیف شته 65 66 کې بدار راشي فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى په دې آیاتونو کې یو خاص حکم ذکر کیږي د مسلمانانو لپاره چې تاسو په خپل مهنت باندې په خپل قربانو په خپل اسلحو چرته کې ناز په فخر ونه کوي په دې کې اثر غورځول والا صرف الله تعالی د الله تعالی په کې اثر غورځي او که الله دې خپل اثر لري کې د دومره وسایل دومره افراد به اس کار امونه کوي دغه یو خاص واقع ته هم اشاره ده کوم چې تفسیر تبری نقل کړی ده دا شان د امام بهقي رحمه الله هم نقل کړی ده د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه په سند سره او دی وی چې کله د بدر جنگ شروع کېدو کافران د ډېرې نه راکته شو او د ډېر په غرور سره روان د مسلمانانو اندازې ولګول چې دومره کم دي دومره لګي خیمې لګ وهلې دي د وسایل اندازه ورته هم وشوله نو کافران ډېر په غرور سره روان چې دا کسان نن د خلاصېدل نه دي نه بس اخري خاتمه ده نبی عليه السلام چې دوی د غرور نه ډک انداز ته وکړه دوی د خبري واوریدلې نو الله تعالی نه سوال وکړ چې یا الله کوم وعده زموږ سره کله د فتح د امداد هغه وعده زر راولېږي چې د مغرور کافرانو را نږدې نشي په دې کې جبرائیل علیه السلام را ورسېدو نبی عليه السلام ته ویل چې ته داسې وکړه چې خاورې راواخله او دا د کافرانو په طرف باندې ورګزار کړه یو موټی خاورې راواخله نبی عليه السلام خاورې راواخلې کافرانو په طرف باندې ورګزار کړي بیا بل روایت کې دا هم دي چې نبی عليه السلام درې پیر خاورې راواغستې یو موټی خاورې چې راواغستې د لښکر د خې طرف باندې ورويشته دوی موټی چې راواغستې د ګس طرف باندې ورويشته په درې موټی چې راواغستې د دې پر منځ ورګزار کړي د دې خاورې وجه د هر کافر سترګو ته ورسېدې هیڅ وخت پاتې نشو او د دې باندې کافرانو باندې سخت ګډوډي رااله سترګې ترخیش ورې شګې نه راوتي پکې ونخته دوی سخت ورخطای سره مخامخ شو مجاهدین پسې ورل سفر اشته او سم مجاهدین او دوی ډېر ګډ وډ وهل سې ژوندۍ ونیول او سې مړکلل او ډېر سخت خراب د دې واقع نورسته چې کله دوی ماته وخړله دوی نه قیدیان هم ډېر ځل گرفتار شول کافرانو نه مالونه هم ټول مجاهدینو لاسونه ترالو او یا به سره مشران مړ شو د کافرانو نو مسلمانان د اولنې فتح او مسلمانان د ډېر زیات خوشاله بلاره کې په واپسې کې ارچ خپل قصې بیانول چې ماده سي بهادری وکړه ماده سي بهادری وکړه ماده سي چلو او ماده سي تور وچلا ولا داسې مینځه وچلا ولا هغه د وجنه فتح وشو الله تعالی د مسلمانانو دا باس خوښ نشو او دا آیتونه نازل شو چې فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى چې تاسو نه قتل کړی د بدر کې کافرانو لره ولكن الله قتلهم لیکن الله تعالی هغه قتل کړی دي یعنی ستاسو د کوشش د مهنت دومره اثر نه وجاغي وجلی وي د الله تعالی خپل یو تاثیر په دې کې پیدا کوي په وجل په دومره لو کسانو باندې دومره ډېر کسانو وجل او بیا نبی عليه السلام ته وي وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى تا اثر نشه غورځولې په خپل کار کې اذ رميت وما رميت تا اثر نشه غورځولې په خپل وشتلو کې شګ دې ورګزار اذ رميت په هغه وخت چې تا گزار وکړ شګ دې ورويشت یعنی تا خپل اثر سره خپل قوت سره دا شګ د هر کافر سترګو تر رسوري نشوي دا الله ور ورسوري ولكن الله حرام لیکن الله تعالی دوی وشتل او دا شګ ور ورسوري نو دا د مسلمانانو د لپاره یو بهترین سبق شو چې هیڅ کله به هم په خپل فتوحات کې په خپل بهادریون باندې اسلحو باندې کارنامو باندې بنازي کینا دغه اصلي مؤثر چې کوم دي اثر غورځون کې ذات د الله تعالی دی ک الله تعالی امداد کوي کیږي بک الله تعالی امداد نه کوي بیان نه کیږي نو بده وجه معنی تاسو خپل تعلق د الله سره ساتي د الله احسان او ممنه د الله تعالی شکر به ادا کوي په خپل خبرو باندې بنازي کوي نه په خپل کارونو او مهنتونو باندې غرور او فخر نه کوي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا او دې د فارج الله تعالی احسان وکي په مؤمنانو باندې احسان خو بلا چې کوم دا ليبلي د دې مصدر بلا راځي کوم چې وروسته بلا ان ذکر شوی دی او بلا ان دا امتحان ته ویل کیږي
د امتحان دوه قسمونه، یو دا د سره په سختو کې اخته شي، په مشکلاتو کې وغورځيږي. په مشکلاتو کې غورځېدل د ځان له امتحان دی چې دا صبر کوي که ناشکري کوي که دین نه اوړي که نه استقامت کوي کومه لار اختیاروي. نو په سختو کې پرېوتل د امتحان د ځان له امتحان دی. ځینې خلک داسې چې هغه امتحان او عذاب کې فرق نشي کولی، نو هغوی په دې کې سخت ورخطا کېږي چې کله مجاهدینو باندې امتحان راشي هغوی وایي دا پې عذاب راغی او د دوی عملونه ښه نه و ځکه پې عذاب راغی. امتحان او عذاب کې کافي فرق دی. امتحان دې ته ویل کېږي چې سخت به وي خو په زړه کې به اطمینان او سکون، سړی مایوسه نه وي، وارخطا نه وي. او عذاب دې ته ویل کېږي سخت به هم وي، مایوسي به هم وي، سکون او اطمینان په زړه کې بالکل موجود نه وي، دا عذاب وي. نو د امتحان یو طرف دا دی په سختو مصیبتونو کې پرېوځي په طور د امتحان باندې. دویم امتحان دا دی چې انسان ته ډېر سهولیات میلاو شي، ډېر مالونه، دولتونه، فتوحاتو ته میلاو شي. نو فتح موندل، مالونه پیدا کول، دا شان کې ډېر قوت حاصلول، دا ځانله امتحان دی. نو په دې امتحان کې الله تعالی بیا دې ګوري چې دې د الله تعالی شکر ادا کوي که نه خپل مال باندې مغروره کېږي، مستېږي او دین نه باغي کېږي. نو د انسان تکلیف او د انسان راحت او سهولت دواړه د امتحانات دي. دا امتحانونو یو ځان له شاخونه ځان له کړی دي. خو چې کله د بلاءن صفت حسنن راغی په عربی کې، نو دینه مراد هغه امتحان چې کوم امتحان د سهولیات وي، د فایدو امتحان وي. اوس صحابه کرامو چې کوم فتح کړل در سهولیات امتحان، الله تعالی مسلمانانو مجاهدینو باندې دا امتحان وکړو چې دومره بلک کسانو باندې دومره لوی کافران یو ول دغه مارونه راوسته، دغه غرور یې مات کو او ډېر قیدیان کسان د قیدیان کړل. نو دا وس امتحان د جدید الله تعالی شکر ادا کوي که نه په خپل کار باندې مغرور کیږي، مستیږي چې یاره موږ ډېر غټ خلک یو، بهادر خلک یو، په خپل کارونو باندې فخر کوي. نو دا فتح چې کومه وشوه د دې یو حکمت دا ده چې د مسلمانانو باندې په ښه حالت سره امتحان واخلي او دغه حالت سره امتحان اخیستل دا ګویا یو احسان هم دی. نو ځکه یې ځینې مترجم معنا داسې کړله چې وليبلي المؤمنین منه بلاء حسنا، او دې دپاره چې الله تعالی په مؤمنانو باندې ښه احسان وکړي. نو دا معنا هم صحیح ده. ان الله یقین الله تعالی سمیع اورېدونکی دی، علیم